دواړو نه چندې شروع شوې دواړه مراکز جاري وو د مسلمانانو دپاره تر دې حده پورې چې سن 47 راغی نو علیګړیانو موږ نه دا من قبضه کړه موږ یې مړه چې څه کوې ختم نه ده یو شوې ده چې د پاکستان د مولو د دې مسلمانانو نه دا ګیرې لړکې دا ګیرې په موږ باندې بدې لګې غوي وایي دا مدرسې ختمې کې دا د حریت او د ازادۍ مرکز راغلی دي دا د دین د دفاع مورچې راغلی دي دا د دین د دفاع دپاره انشاءالله استعمالیږي دا ختم کې دا د ټولې دنیا دا د ټولې دنیا مقصد راغلی دی خو زه کله ناکله ویمې مسلمانانو وروڼو مونږ ته دا دین د هر څه نه محبوب راغلی دی انشاءالله دی او که نه دی وایه دی ستا پلار او ستا نیکه د دې وطن د حفاظت او د دې ګیرې د حفاظت دپاره د پیرنګي خلاف جنګ کړی دی الحمدلله ستا پلار او ستا نیکه خپل سر روان کړی دی ستا پلار او خپل نیکه په دې شنو باندې ګولۍ خوړلې دي خو پیرنګي ته سر نه دی ټیټ کړی دا یاد ساته جومات او د ملا سره روانه نه ده جوړه کړې دا یاد ساته د ټولې دنیا کفر را جمع شو په افغانستان کې او په مخالفت کې یو څو کسان راغلي هغه داسې کسان وو چې هغوی سره خلکو به پورې خندل امریکا چې راله که نه دا روس چې کله راغی نه ما یاد شي دا د 1980 زمانه وه دا سپینګیري به ستا به م یاد شي دا داسې زمانه وه او دې خلکو به وي په تورخم راغی په تورخم راغی په تورخم راغی را یاد دي شي که په تورخم راغی موږ وی د دغه پلار دی په تورخم راشي دا مولا د څه لپاره پیدا دی دا پټکي د څه لپاره دی دا ستاسو دا وظیفې چې خورو دا د دې لپاره خورو چې ستا د حیا جنګ به م کوو انشاءالله ستا د مدرسې او ستا د عقیدې جنګ به م کوو موږ تا نه وظیفې خورو خو هسې وظیفه خواره مولیان نه وګورې مونږ تا نه الواګانې خورو خو ګورې داسې الوا خواره مولیان نه وګورې مونږ د الوا په وخت کې الوا خورو خو چې کله ودرېږو په میدان نو زمري والحمدلله مونږ د وظیفې په وخت کې ستا نه وظیفه خورو خو چې کله په میدان د جنګ کې ودرېږو نو بیا ورشه د کابل د غرونو نه تپوس وکړه بیا ورشه د لغمان د غرونو نه تپوس وکړه بیا ورشه د پامیر د غرونو نه تپوس وکړه بیا ورشه د دشت لیلا نه تپوس وکړه بیا ورشه د قندار نه تپوس وکړه بیا ورشه د تورې بورې نه تپوس وکړه چې دا مولا چې تا به ورته وظیفه خور وې چې دا مولا چې تا به ورته ونډه خور وې چې دا مولا چې تا به ورته د ډېر خوراک واله وې دی چې کله لیونی شو نو بیا لیونی شو یاد ساته ګورې دی چې کله ودرېد نو بیا ودرېدو دی چې کله ودرېد نو نه د امریکې ومنله او نه د روس ومنله امریکې هم دله په کونه کېنوله الحمدلله روس هم دله په کونه کېنو ګوره یاد سات دا د عالمانو د دیوبند برکت دی زه سوچ وکړم کله ناکله په دنیا کې 3 مدرسې یاد ساتئ ښه غټې غټې هغه مدرسې نه دي هغه فکرونه دي یو د مالکیانو یو مدرسه د زیتونیه ورته ویل کېږي دا نوم ځان سره یاد سات زیتونه دا په الجزایر کې ده که چېرته نوم مو اورېدلي قیروان یا قیروان ورته ویل کېږي تقریبا 1000 کاله وشي چې هغې کې صرف تلاوت لري ولاړ هغه نور تعلیمونه او نور علمونه خې پرېږده دویم د عالم اسلام په مرکز کې یو مدرسه ده هغې ته مونږ الازهر الشریف ویو دا فاطمیانو جوړه کړې وه او دا فاطمیان شیعګان راغلي د صلاح الدین ایوبي په زمانه کې چې کله فاطمي خلافت ختم شو نو قاهره او مصر او دا علاقې د مسلمانانو سنیانو لاس کې راغلي دویمه مدرسه د غربت مدرسه وه او هغې کې ډېر لوی للهیت و هغه د دیوبند مدرسه راغلې ده 1857 کې زموږ په دې علاقو یو جنګ وشو د اسکولیانو ورته غدر وایي غدر څه وایي ورته غدر نه جنگ ازادي غدر د نواب د پاره غدر د پیرنګي د پاره غدر د پیرنګي د جنګ ته پاره غدر د هغه کس ته پاره چې 10 زیره په ځمکه د دې قوم یې لیکلي د هغوی پسې تاسو به دې قصو نه پوهېږئ دا د هغوی لپاره غدر و او د دې وطن لپاره 3 قومونه وجنګېدل هندو مو جنګېده که چېرته نوم مو اورېدلي جانسي کیراني ورته ویل کېږي خو تاسو خو ګورئ نه نو څه چلو کوم کتاب خو ګورئ جانسي کیراني
جانسي علاقه ده او د هغې راني مشهوره وه جانسي د قنوج سره علاقه د مشهور ترینه حریت پسنده زنانه په هندوانو کې تېره شوې ده جانسي کیراني که تاسو چېرته اورېدلي زمونږ دا علاقې او زمونږ په دې مغولو کې په هندوستان باندې په دغه وخت کې یو بادشاه صاحب ناست و بهادر شاه ظفر به یې ورته وي څه به یې ورته وي بهادر نوم یاد ساته مسلمانانو جنګ وکړو سیکانو مو کو سیکان هم پکې راغلي سیکانو مسلمانانو دې ټولو جنګ وکړو جنګ چې کله وشو د خدای قدرت د هغه جنګ مسلمانانو بیلو یوازې د امرتسر نه صرف د چاندني چوکه پورې 50,000 عالمان قاریان دا پانسي کړلی شو 50,000 زمونږ د دلی غټې غټې مدرسې چې هغه د حضرت شاه عبدالرحیم صاحب د شاه ولی الله صاحب د شاه عبدالعزیز صاحب زمونږ د نقشبندیانو خانقاګانې چې هغې ته به مونږ خانقاه دلی وي د حضرت شاه غلام علي صاحب او د مرزا مظهر جاني جانان نوم ځان سره یاد ساتئ دا زمونږ د موسی شریف خانقاهونه دي د ټولو دیوبندي عالمانو صاحبانو د پیر صاحب مبارک والد محترم د عبدالغفور مدني صاحب خلیفه عبدالغفور مدني صاحب د فلیلي قریشي صاحب خلیفه فلیلي قریشي صاحب د حضرت فلیلي قریشي صاحب د عثمان داماني صاحب دی خلیفه عثمان داماني صاحب سیده نسبت راغلی د خانقاه دلی سره دې ته مونږ د دلی خانقاهګانې ویو دا د مجدد صاحب د خلفاو خانقاهګانې وې مرزا مظهر جاني جانان نوم کوم چېرته ولیدلي وي او حضرت شاه غلام علي صاحب ورته وی دی بلکل ختمې کړی مدارس یې ختم کړو زمونږ په ملک باندې قبضه وکړه زمونږ معیشت یې خراب کړو زمونږ اکابرین په شاملي کې وجنګېدل دا نوم ځان سره یاد ساتئ څه وایي ورته شاملي دا د حضرت گنگوهی رحم الله دا د حضرت نانوتوی رحم الله دا د حضرت حافظ ضامن شهید رحم الله د جدوجهد کیسه راغلې ده شاملې کې اکابرین دیوبندو جنګېدل خو غدارانو دا ملک زمونږ نه قبضه کړو چې قبضه کړو نو یو دوه قسمه خلک راپاڅېدل یو قسمه خلک وی یاره مونږ د مسلمانانو له تعلیم ورکوو څه وله ورکوو مونږ ویل الله خوشحاله که ورکې که ځان له یې نوم کېښود د علیګړ کالج والا څه نوم ور اورېدلی سر سید احمد خان دونه غټه ګیره د زمانه غټه ده چې وی وینې ته به وی بیعت ورسره وکړمه ګورې ډېر خراب سړی دی ګورې نیچري دی د وابیز وی څه راغلی نیچري دی نیچري زمونږ ټوله کابرین دیوبند خلاف چلیدلی دي یو کالج یې جوړ کړه علیګړ کالج ورته ویل کېږي او دا نوابان را جمع شو که چېرته نوم مو اورېدلي نواب ممدود نواب سلیم سیف الله نواب سلیم الملک و نواب پلان الملک و وقار الملک دا ټول لا جمع شو په کالج جوړه موږ وی 15 جوړ کې موږ ته څه تکلیف راغلی دی بل طرف ته په دیوبند کې یو څو د خیر او د فکر او د نورانیت کسان را جمع شو اخلاص و پکې خیر و پکې نورانیت و پکې ډېرې کړتې پړتې پکې نه وې ګورې دا یاد ساتئ ښه تصنعات پکې نه نو ریا پکې نه وه کړتې پکې نه وې رنګونه هم تاسو ډېر سره سپین نور راغلی اوږدو نو لکه زما په شان د هندوستانیان داسې کالي کلوټې تور راغلي تاسو اوس هم ګورئ داسې لنډي راغلي قدونه یې لنډي راغلي خو نورانیت او للهیت اسمان ته رسېدلی راجمع شو خلکو ته یې څه کوې وي یو مدرسه جوړو وی څه به پکې پیدا کوې مولا به پیدا کوو یو یک نکاتی جنډا پوهېږې یک نکاتی جنډا څه مولا به پیدا کوو قاري به پیدا کوو حافظ به پیدا کوو دواړو نه چندې شروع شوې دواړه مراکز جاري وو د مسلمانانو دپاره تر دې حده پورې چې سن 47 راغی نو علیګړیانو موږ نه دا منځ قبضه کړه موږ ویې مړه چې څه کوې خدای غرق که هغه کوې موږ څه کوو بس موږ خپل خانقاه کې نه ناست یو که د تانابون خانقاه ده او که دا خانقاه ده او که د شاه منصور خانقاه ده او که د زروبی خانقاه ده بس موږ خانقاه کې ناست یو تاسو چې څه کوې که نه د ملک واګې د دې خلکو په لاس کې نه رالي خفه کېږئ په ما نه زه ګورې سپا خبرې کوم ښه نواب زمونږ سردار عبدالرد نشتر ورته ویل کېږي نو چېرته اورېدلی د مانکي مشر صاحب په دې جدوجهد کې ډېره لویه سۍ غستې وه زمونږ د علاقه نه وه په دې ریفرنډم شوی ریفرنډم چې کله وشو د مانکي مشر صاحب ډېر ښه سړی و ښه د اولیاء الله د مانکي مشر صاحب عبدالوهاب صاحب
دا د کابرینو دیوبند ملګري اوسئ دا اخوا دې خوا اکو بکو سر سینده کو ټول بریلیان چې ګورئ خفه کېږئ مه تاسو علاقه کې هم دلته دا مره شته ما ته پته د فیض الرحمن نجیب واري دا مره شته په دې علاقه کې زه کله